کوم ځای نه دی؟ بهذا قال أبو حنيفة عن سليمان بن عبد الرحمن دمشقي عن محمد بن عبد الرحمن التستري عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عافر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد والله يعلم منه شرا أو يقول الناس في حقه خيرا قال الله تعالى لملائكته قد قبلت شهادة عبادي على عبدي وغفرت علمي. قال أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هاني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أن الله يغفر له فهو مغفور له. کوم سړی الله باندې یقین یې سمه مفکې عالم دا معنی د صفات یې یقین وي چې الله مهربانه ذات صحیح ده خدای پاک ولا بخانه کوي صحیح شو بین الخوف والرجاء کیای خلق دا امید ډیر سلام به مفکې صحیح ده مخته. قال أبو حنيفة عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن عبيد بن نسطاس عن ابن مسعود أنه قال من السنة کله صحابي من السنة لفظ سوی دی معنی ده صدا شای سنت خاصه ده حدیثه مرفوع ده صحیح ده اعلی درجه کی حدیث وی کنه صحیح ده زونه نه نه کنه ٹھیک شو. من السنة سنت څه ده ان تحمل بجوانب السرير فما زاد على ذلك جدي کاټ ول طرفونه او چات کی څالور طرفه جنازي کی څه کنه لاس قدم یو سره لوټ شو بیا ورسته بیا غس طرف تر شو دي سره لاس قدم بیا تو ولا خای مټیر کیا تو ولا خیر سی کا غول خي ته وزیا صحیح ده ته غس ور کی خو دی غول خیر سی کنه وی ته سی خبره فما زاد على ذلك كدين زيتي چو سيوړه صالح قدمونه جواني بیا 40 بیا بعد فهو نافله صحيح يكمل بها السنة. قال أبو حنيفة عن علي بن أقمر عن أبي عطية بن الوداعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة فرأى امرأة فأمر بها مر بها یو خزه کته تیر شو په فطوردت فأمر بها فأمر بها حکم ورکول فطوردت ازین او بسل شو چې زادي زین فلم يكبر حتى لم يراها تکبیر لیکوره پر نیل سو پر خزلی دل اسد دي زنا غا کوي کنه یعنی دا ما کې شرکت صحیح ده جنازي ته وتل دي خزو بس ما مانی کنه یعنی دا به شي کې شور شراباب کوي کنه لکه جنازه مړی سره لغا ده کنه مړی سره وځي او خبرې به جوړې د شور ځای نه ده کنه مخ. قال ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن غير وحوان عن غير واحد أن عمر بن حطاب رضي الله عنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن التكبير قال لهم انظروا د جنازي تکبیر متعلق ونه تاسو کړه صحابه رجم کومر صاحب خډيري اهمي فیصله کړي کنه بس اخر کې ډیر نظر یو کو بس سالور باندې اتفاق کړه صحیح شو مخته. قال لهم انظروا وآخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد كبر 4 ټول اخیری څه کړي سالور معنا د نوري مخته ولا اعمال خو به نشي رخصتای کنه ټول اخیری اعمال وي ټیک شو. و4 څنګه وقد كبر 4 حتى قبض قال عمر فكبر فكبروا 4 بس نه فكبروا 4. قال أبو حنيفة عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى على الميت
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا د ابو پیغمبر سم وصغيرنا کوله دریم تکبیر نه بعد صحیح ده. صحيح وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. قال أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأحذ من قبل القبلة ونصب عليه اللبن نصبا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قبر ته لحد لحد ولو بسلی شوی کنه لحد به زیات راځي خو کوم علاقې کې لحد نه کېږي به شق جوړی صحیح شوه او بیا قبلې جانب نه کوز کړلی شو قبر مبارک. قال أبو حنيفة عن علقمة عن رجل عن سعد بن عبادة قال سره یا کنه وال قال اند صحابي سره تړلی صحیح ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع المؤمن في قبره کله مسلمان سره قبر کې کېدلی شي بیا څه کېږي الملك اتاه الملک ملکی خو نه چلیږي ځکه ملکه ملک به ورته راشي یو مالک وي یو ملک وي صحیح ده. ملک خو بادشاه ته ویلی شي که نه ملک فرشته ملک بادشاه ته ویلی شي ملک منه ملک فرشته فرښته خامخ ده فاجلسه کینوي داسې قبر کې راپاڅوي فقال من ربك تپوس به ونه کوي فقال الله الله داسې بیا یې ما تړه صحیح ده. حال به لکه فقال الله علیه چې شی مخت صحیح شوه. ومن نبيك قال فرشته به ته به وایي محمد صلى الله عليه وسلم قال وما دينك قال الإسلام قال فيفسح له في قبره ويرى مقعده من الجنة فإذا كان كافرا أجلسه ملك فقال من ربه قال ها لا أدري. دا د عربۍ ژبې کلمه د تحیر په حالت کې سړی ډېر پرې خانه څه شي بس بیا د شیطان الفاظ یې خولې نه وځي بې جوابه شي. کالمضل شیئا کالمزول شیئا لکه یو سړي نه شاید څه ورک وي که نه لټۍ عجیبه غونې حالات کې وي. فیقول من نبیک فیقول ها لا ادري کالمضل شیئا فيقال ما دينك فيقول ها لا أدري كالمزل شيء فيضيق عليه قبره قبر من تنقلش ويرى مقعده من النار فيضربه ضربا يدسي گزار ولوركي ضربة شدي ضربة گزار مصدر مرة يجلب لټک ورکی سیده چې گزار ولوکي يسمعه كل شيء د دنیا مخلوقات ټول واوري خو د جن او انس نه واوري دي کې حکمت څه ده چې د بیا دفن پرې نه دی کنه داسې دا وي چې بار بار وری به سره سړی عادت شي اهمیت ختميږي کنه صحیح ده صحیح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. کله عذاب د سی خیال شو چې سړی ورېدل به خو د ایمان بل غیب نشو کنه د خو واوري صحیح ده دا حکمت پکې پتی کیږي ټیک شو. او نور حیوانات شدي مکلف نه دي الجن والانس ششول ثقلین د پاره دا الجن والانس بدل مبدل د ات په بیان ده ویلي بدل ده کنه اندغه مقصود بالنسبت شدي بدل ده کنه الجن والانس د لفظ شو تمهید د پاره ثقلین صحیح ده صحیح شو. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نشمرد دي الكلمة الطيبة لا إله إلا محمد رسول الله ده سيدة إقرار وكي بدي بني سارة تصديق بالقلب وفي ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين وفي الآخرة نشمرد دي ذكي قابر مرد کنه سکابر کې غاښ ولو کنه د ندی مقصد دا شو کابر نه بد نور منزلونه کې دا به ثابت قدم وي سیده ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء او ظالمين مشركين مراد دي کنه ويفعل الله ما يشاء الله تعالی کوم کورو غړي نه کوي شو د هدایت او چې د گمراه کی کنه دا معنی. قال أبو حنيفة عن إسماعيل عن أبي صالح عن أم هاني رضي الله تعالى عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ثلاث سؤال ثلاث سؤال عن الله تبارك وتعالى ودرجات في الجنان في الجنان لکنه في الجنان که في الجنان د چی جنان چی تل شي غکی دا جنت سی جنت جنان وتل شي کنه جنان شي به بل منه کنه جنان زړه تل شي صحیح ده جنان جنتون جمع ده وقراءة القرآن عند رأسك دا مطلب دی سے کابر کې بچی شي دریس ول نه درې لکه درجات پوي درې شان کنه بچی شي ثلاث سوال عن الله لن دروشن سوال الله تعالی نه تاسو کوي په کابر کې لکه مکابر کې خدای پاک درجه اوچتي کې او جنت او قرات قرآن څنګه عند رأسك څه تل نه پیږي لکه واګوره څنګه حدیث راوړی ته پیږي په النبي صلی الله علیه وسلم فی القبر ثلاث سؤال راوړی معنا درې عادتونه دي خصال نه لیکلی په کنه هیڅ شته الله نه به سوال کوي صحیح ده کنه سؤال عن الله تبارک وتعالى صحیح شو کنه بل شته درجات په الجنان خو د درجې موچاتي کی درو خصلتونو سوال کوي جنات کوم درجې خو د اوچاتي کی دریم شته بلدت قراءة القرآن عند رأسك سید تو سار ته به قرآن یل شي کنه نه مطلب دا شفاعت کوونکې د قرآن لکه قرآن د شفاعت وکي دا سیده مطلب دی کنه قراءة القرآن عند رأسك چشته لشي عند رأسك سار سماده تو دی قاری سیب سار ته دیای کنه کابر کې د پنځ شي سړی دای خصال ده کنه او بل شد بلسان الملک په سپلی کلی کسي فرشتي په ژبه باندې او د کتابونو کې رغلي کله سړی مسوک سو کې تلاوت شروع کی به د فرشتہ دی خلی کې خلی ور کې د ټول کې را دیوله محفوظي به مغیای کنه صحیح ده د شته شو نه کې دل شټیک شو د دې نه په نشه خیر غمن قراءة القرآن عند رأسك او دا سړی به قرات خاصیه کنه دي ویل شي اقرا او ورقه درجات الجنه خيجخه او اخري درجه چې حافظ پر وی د شته شونه حافظ پر عام سړی د پاره کې د فرض واجب نه ده لکه حافظ قرآن ته غایوت کړي خدای مختبل قال ابو حنیفه عن الكمه عن ابن يزيد كان بريدة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأتى قبر أمه فجاء وهو يبكي أشد البكاء حتى كادت نفسه أن يخرج من بين جنبيه فقال قل دمرا ډیر وژړې دوکانه چې ته ویش سای ونزي قال يا رسول الله قلنا يا رسول الله ما يبكي كسنګ ژړې سو وجه قال استاذنت ربي في زيارة قبر ام محمد صلى الله عليه وسلم چې قبر زیارت اجازت می وخت د اخر لرا کو اجازت په اذن لي واستاذنت في الشفاعه شفاعت می وخت چې د پر دې مفي وکړل شپه ابا علي دینه کو قبول سیده یو روایت کې رسېس قبول کړي شو مور پر ژوند شي اسلامي راوړو په دې باندې ایمان راوړو بس بیا وفات شو بیا دفن دشتا رواية وفي رواية قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه آمن ببيا فأذن له فانطلق وانطلق معه المسلمون حتى انتهوا إلى قريب من القبر کله د اجازه ته ملوش مسلمانانو سره لوړو کنه فما کسل مسلمون او مزون نبی صلی الله علیه وسلم فما کس طویلا دایکین استاد دلته شي کنه ورغلو ټیمې تیر خپلتا ثم اشتد بكور پجاړه شو کسانو د پوسو کو حتی ځنن انه لا يسكن صدا بسر غل نشي لکه فاقبل وهو يبكي چې مونږ تر روان شو بیا جوړ د فقال له عمر ما ابكاك يا نبي الله بأبي انت وامي بأبي انت وامي ولجاري قال استاذنت ربي في زيارة قبر امي فاذن لي واستاذنته في الشفاعة فابى فبكيت رحمة لها وشفقا ولو وجد لما سيدة وبكى المسلمون رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم سيشوى مختا قال أبو حنيفة عن علقمة بن مرصد وحماد أنهما حدثاه صدا حديث چوتا بيان کرده دي تسنية صيغه ده هو ضمير چوتا رجي کیږي انهما علقمة بن مرصد وحماد صدا
دوړه حدیث بیان کړی چوته عن ابن بریدة حدثاه چوته بیان کړی ده عبد الله ابن بریدة امام ابو حنیفه ته که نه صحیح ده دا دواړه د که نه دواړه منې رویان دا خبره امام ابو حنیفه ته راجع ده که نه یاري عن عبد الله ابن بريدة ابو عبد الله صاحب نے بیان کړو کنه نبی یعنی نبی صلی الله علیه وسلم انه قال كنت نهيتكم عن القبور ان تزورها ولی دینم تاسو منی کړی زیارتونه ما کوي مخکې خو بس د قبر پرستی زیاته وا کنه بیا خلکو بیخي پرېږدوله ونه ختم شو سره څو دوا ته نه تلو لکه افراط تفریط منه ده فزوروها اوس ولا زی ولا تقولو هجرا صحیح ده ولا تقولو هجرا ده هجرا ده خو ګاډي واډي خبرې هلته ما کوئ صحیح ده هجرن فبي قال هجر سی حدثنا ګډ وډه خبره ده بس داس خبرې ما کوئ نه رزګې ولا هلته لاړ شي قال عن ابو علقمة عن ابن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقابر قال السلام على أهل الديار من المسلمين فإن إن شاء الله بكم لاحقون من بدر بسيدر زي ورزي نسأل الله لنا ولكم العافية دیم بیاله